بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا انسانان چې دی کنه دنیا ته چراغلي دي نه دي دا تاریخ معلوم شوی نه وای چې څومره خدای چې شوی دا چیرې ډانچې ملو شوی دی دا تقریبا 17000 سال ول زره کال مخکې رومبني انسانانو مطلب چې د انسانیت عمر چې دی دا تقریبا 10000 کال یا 15000 کال نه والا 17000 سال پورې دی دا بنی آدم په خاص دنیا ته راغلی. تاسو ته پته راکنه لکه د عیسی علی السلام سره وغو شو دا سره 2000 دا حضرت تاسو وای لکه عیسی علی السلام 2000 کې سورځي وشو دا کالونه وشو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د 1400 زنده باد 1443 مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 1443 وشو سو لس کاله پکې هغه مخکنی کدیار لس کاله دوره داغه وشو. انسانیت چې دې سوره وښوشوند دي تقریبا د انسانیت وخه داغه تقریبا 10000 کال 17000 سال دی په فرانس کې چې کوم د غره استری دی مړی داغه عمر چې معلوم کړي دی نو یاره چای نه پته لګي چې دا انسان چې 17000 سال پخوانی دی دا کائنات چې دا کوم چې مونږ په اوسو نو دا چې دا تقریبا 14 کال پخوانی دی کنه 0.7 ارب دوره وخت دی شوی دی چې دا څنګه دنیا ته راغلی دیله چل نور زین وای چې دا یو دماکه وشو چې دماکه چا وکړه نو غلی شي مونږ وای چې دا خدای وکړه کنه هغه نه دا ګوله جوړه شو هغه ګولې نه ګولې جوړې شو نو موږ ته یو ګوله د ازمکه جوړه شو اوس دا چې د بیگ بینګ چوته وای د ازمکه چې دا نو زمونږ د ازمکه د ماته چې په اوسو کنه د دې تقریبا 14 سال خو د دې جوړې دو شوې دي بیا په دې انسان چې راغلی داغه تقریبا ما داسې لکه 15000 سال کا اوس اولنې انسان چې راغلی هغه غریب بس کول آدم علی السلام راغی نو دی وی چې لکه دا د عراق نه دی د دریای فرات او دریای نیلو د دې په غاړه بالته میان به خړل نو نور بسو نو بیا به لکه هانټینګ ایج وته بیا به ښکار شروع کړي نو مرغې به وشتي بیا ورستو وته کار چل ورغلې دین چې وربشو غنم به را دغه کړي دا دغه ژوندۍ سٹارټ د دې نو واغستو الله تعالی د هر وخت مناسب پیغمبر لګو ځکه چې کلی دغه خو نو سفر مپره خو نه لکه گاډي نو خو زیاده سے زیاده ساروی وو نو هر کلی ته یو پیغمبر ته لكل قوم هاد هر یو قوم ته ما سره لګو دا پیغمبر لکه اول څوک دنیا ته راغلی آدم علی السلام جو اول آدم علی السلام جو بیا به دنیا خورشوي ځکه چې هغه ودونه به کړي بچي به شي جو خورشوي دي چې خورشوي دي نه هر کلی ته یو پیغمبر ته نو بیا دا کمیونیکیشن یا دا ډیولپمنٹ یا دا ترقی ډیره زیاته وشوه دا اوس چې مونږ کوم خبرې کوو دا ملیشیا کې ملګری اوري او څه کسان به په امریکا کې اوري نو مطلب چې کمیونیکیشن جزئیات شنو خدای بیا په اخر کې یو پیغمبر راولېګو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستا خبره وس رسی نو کلی ته ضرورت نشته او دا هغه سره پیغمبري ختم کړه او هغه دا قران په هغه باندې نازل شو نو ته دې ویلې شي چې سٹارټ هغه استه د آدم علی السلام نه بیا خوارو شو دي سي بیا یو ځای شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ول یو پیغمبر راغلی نو هغه بیا لکه خلق لګو نو بیا خلق ډیر شو او دغه نو رسای نه نو بیا هر کلی ته یو پیغمبر ته دا مخکنی کم پیغمبران چې موږ ته کم د ابراهیم علی السلام باره کې وای چې دا تقریبا 6000 کاله مخکې راغلی دا غنه مخکې نوح علی السلام جو هغه 10000 سال مخکې کا یو آدم علی السلام بجو دغه شي 15000 سال مخکې بشي تاسو باریان شئ دا ټول خلق چې راغلي دی خدای پاک دې پریزین کې خبره استلې و دي ته وی کیلنډر دا کیلنډر نه دا موږ چې دا کیلنډر چلته ځوړاندي دا لاتینی لفظ دی دې معنی دا ټو سټرکچرایز لکه هر شی په یو خاص سټرکچر کې ورچه
پوخانه د خلکو کلندر رخ کړی دي او ځان له ټیمونه رخ کړی دي نو پوخانی خلکو چې پوخا چې کم خلق تیر شو نو لاول ورسو چینیانو کلندر رخ کړو ځان لا او د اسمان ته کتل او د سپمې په بنیاد به راغاو نو ته ویل شي چې د چینیانو کلندر چې دام قمریو ها بیا دا غینه مخکې چې دا یونان والو دا ایرانیانی نو ایرانیان چې دي کنه تاسو پته د ایران غ نوروزی په د مارچ کې نو دا غو دا کال د مارچ نه شروع کیږي خو په دې ټولو کې کم خلق چې تیر شوی په ټولو کې شریکه خبره ده چې په هر چا چې کم کلندر راخ کړی دی نو هغه په کال کې 12 میاشتې دي په کال کې سوی 12 میاشتې دي لکه د قرآن د نازلېدو سوره وخت شو 1400 کال وشو 1443 ته کنه خو د قرآن د نزول نه مخکې چې کم خلق تیر شوی دی عیسی علیه السلام نه مخکې چې تیر شوی دی ابراهیم علیه السلام نه مخکې چې تیر شوی دی دې ټولو په کال کې 12 میاشتې مقرر کړي دي ولې لکه ولې لس نشي کېدی یونانیانو پکې یو کار کړی وی چې په کال کې به 10 میاشتې هغه بیا هم هغې ته ټینګ نشو او هغې بیا هم 12 میاشتې کړې نو چې څومره تاریخ تیر شوی دی نو په کال کې 12 میاشتې دي دا داسې د قدرت د خلقو له دومره پوهه ورکړې وه چې دا ځمکه چې ده که نه دا داسې ځوړنده ده موږ داسې ځوړندې ځمکې باندې ناست یو دا اوس چې یو پس چې پرته نه ده دا داسې ګرځي نو دا په یو کال کې خپل ګرځېدل پوره کوي دې ته وایي روټیشن نو دا یو کال کې چې پوره کړي دا موسمونه پرې راځي نو د دې په باره کې د پوخانه دغه معلومات دي ته د 15000 کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه مخکې چې دا ټول چکر په 365 دن کې پوره کېږي پسو کې 365 دن کې 365 دن کې نه د دین چا کې انکار نه کړي یو کس پکې یو ساينسدانو جولس سیزر ته وی اپ کې قابل سړیو دا جولای میاشت هغه په نوم ده جولس سیزر دا جولای هغه په نوم یې خېدا نو جولس سیزر ته وی چې ګوره دا روټیشن چې ده کنه دا میاشت د ازمکه چې ګرځي دا په 365 ورځې کې نه پوره کېږي دا په 365.25 کې پوره کېږي اشاریہ 25 تاسو اسکولونو کې یادي بیا به مونږه لیپ کا سال جب آئے فروری پر ایک بڑھائے به مونږ وې کنه دا فروری بیا د 29 زکه کړه چې په دې کې د لیپ سال ولې چې دا 25 کې شي اشاریہ 25 نو اشاریہ 25 بسلور کاله پس به 1 جوړ شي نو قدرت دی لکه خلق د انسانانو له خدای دې خپل دماغ ورکړي د مخ کنه چې دې معلومات کړي کنه داسې فایندینګ چوته وي چې ته وته حیران شي نو دا ولې الله تعالی په قرآن کې سوی وجعلنا لكم السمع والابصار والافئده ما تاسو چې پیدا کولای کنه تاسو له ما غوګونه درکړیو تاسو له ما سترګې درکړې وي تاسو له ما د پوهې لپاره زړه یا سوچ درکړو دا ټول تاسو میلاو کړل تاسو پکې خبرې راوستل دا کلندر چې دی ایجاد کړو نو کلندر هم د دې په بنیاد ایجاد شو نو اسی ما دا خبره کوله چې د 12 میاشتو نه کمې نشته یو پیر یونان وی چې لست غلط څنګه وي هغه وی چې دا 15 میاشتې نه دي دا ور 35 ورځې او دا 15 میاشتې بر 36 ورځې جو هغه 365 دی الته بیا پوره کړي خو هغه بیا پای کې کلک نشو نو خدا سورته توبه دی آیاتونو ته چګوره ما تاسو مکه چې تلاوت کوم ته به حیران شي الله سوې ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا د خدای په نظام د میاشتې 12 دي مطلب چې کوم ساينسي تحقیق د پوخانه د ابراهیم علیه السلام نه مخکې د نوح علیه السلام نه مخکې چې خلقو دا 12 میاشتې مقرر کړي په کال کې بدا بسنګ معلومه بدا ودی د اسمان ته وکتل کنه دا غریبانو دی پوي ته ګوره نو چې الکه دا سپه مینه دا یو پیر نه رہی به دې سي غټي کې جو بیا نه رہی شي جو د ټول ډیوریشن د یو میاش وي چې دا 12 شي د دې وجنه د اکثرو د قمري میاشتې بیا پکې ورسو د رومن والا پکې دا شمس تا میاش راويسته د شمسي کلندر چوته مونږ وایو اپ هغه کې د نمونه ورلکه خودل دا چې دی د لپاره چې کوم دغه راغې نو الله تعالی د دې په باره کې وایي ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا اوس د الله تعالی دا داوا ده په دې قران کې چې میاشتې 12 دي ما په ټول تاریخ د دې وجه نه وکړو چرته خدای میاشتې په کار ده د چا خپل خوخه ده لکه د عربو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د میاشتې باړه ولې راړه ولې دا به ولې راړه ولې دا به چې چلو کنه چې سیزنی نو په سیزن کې څه شي ما دکاندارانو دکانونه بند کړي نو ما ته ولې دکان بند کړي ما ته چې جمعې شي به سیزونه خرڅيږي او اوس مونږ په دې کورونو ګرځو نو د عرب هم دا وی چې حج په دې سیزن کې راشي دا حج خو د چا دغه نه کوي ملازه اخو د ذل حج میاشي کله په جمی کې راځي کله په وړي کې راځي نو دی وی چې دا خو زموږ ټوله مدني د دینه ده نو را دي چې چل به وکړو چې د ذل حج د میاش نه چې په سکال به حج ده دا نه ده
دا ذی الحجه نه دا شعبان دی ځان له شعبان کو او هغه کوم بل ایج چې وکم چې سیزن ته به فټ وه هغې ته به ذی الحجه وي دا به یې بدلولې نو دا ولې د خپل کاروبار دپاره لکه مونږ پوخا چې سبق به وې کامه نو دې کسانو به ورته وی چې یاره نن څه تاریخ عزیز هغه څه به وایي ته به څه نو کوي نیلامګر دی نو نن چوټي وکړه نو موږ به نیلامګر دپاره لکه د قرآن د ترجمې چوټي کوو نو کو هغوی د حج خپل بنده و د دې دپاره د کفر په زمانه کې دې ته نسي وایي نو قرآن کې دلته وایي ګوره د هغې هغه ذکر کوي انما النسیو زیادة فی الکفر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو چې هغه ړومبی حج کاو نو هغه بیا اعلان وکړو چې ایله هغه اوس میاشتې خپل صحیح ټایم لرالی نو هسې دا ما تاسو هغه ابتدایي او خبره کوله چې انسانانو له خدای پاک مازغور کړي په انسانه په ویزه کې دا فرق دی د نن نظر کاله مخکې چې د ویزې کم بچی و هغه شان دی لکه چې اوس دی او د نن نظر کاله مخکې چې کم بني آدم و هغه اوس داسې نه دی ځکه هغه ناپوه او دا پوه دي خدای پاک په پوه کې اضافه وکړه دا ولې هغې له سمع برسوره والفؤاد بیزې له نه دی ورکړي نو د بیزې بچی د انسان د بچي نه تکړی ځکه خو چې وشي جو پاسي او د انسان بچی 2 کالو 3 کالو پورې غواړو د پاسېدو نه هغه د مور پلار په محتاج نو کمزوری د ټول نه زیات ناپوه د انسان بچی तारिक जमील से भी कहना सबसे ज़्यादा जाहिल इंसान का बच्चा होता है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान का बच्चा होता है. तो इंसान बची खुदा पाक दरी सुन और कड़ी समआ वल बसर वल फुआदा नो खलक गदा چې دا درې واړه استعمالي نو هغه دا چې ته بل که درس قرآن کې وایي چې لکه نه په دې جومات کې درس قرآن دی نو هغه به ته به ورته غوږ دی نو هغه به یې وایي نو بیا په هغې باندې ته سوچ کې نو بیا به هغې نه څه خبره راوباسې دې ته وایي. نو چې کله سمع بصره او فؤاد یو ځای کې د هغې نه به تا ته ډېره فایده میلاویږي لکه څنګه چې انسانیت ته میلاو شوه. نو دا میاشت تاسو ته پته ده اوس د څه میاشت ده تاسو د انګریزۍ میاشت د څه ده سراج وایه اګست دی دا به هغه وایي دغه خبره دا باړو سړی نه چې اګست میاشت پیژني او پاکستان نه پیژني. په پاکستان کله جوړ شوی په 14 اګست باندې ټیک شو. خو چې کوم چې علاقه پس خبره سړی پوهیږي دوی بچا خو د اګست کې یو بل کار شو چاته څه پته شته ها اگست کې غټه خبره چې ده کنه موږ د خپل په اگست کې په 27 په 26 اگست باندې په 1941 کې په انډیا کې پاکستان لانو جوړ شو. یو عالم را پاسید مولانا سید ابوالعلا مودودی نیمو او هغه یې د دین د قائمولو لپاره یو تنظیم پکاره جماعت جوړ. نو مده په دې اگست کې یو طرف د جماعت اسلامي جوړ شو او بل طرف د پاکستان جوړ شو چې تا ته دا پته بل د بل میاشت دا هغه سره نه دا اوس چې کومه ده محرم دی ټیک شو که نه. د محرم میاشت چې ده دا د اسلامي کلنډر لومبۍ میاشت ده محرم او دا اوس اسلام دغه اوس تشریح دا یکم دی. په دې محرم کې دوه خبرې ډېرې قیمتي دي چې هغه ما تا ته یادي. نمبر 1 حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې کې شهید شو. دیو جن دا پی ټی آی د حکومت چې راغلی کړی نه چې په صوبه کې راغلی نه هغې چوټي ورکړې ده د محرم د دې ورځې. دا صرف د دې دپاره یې ورکړې ده چې تا ته دا پته ولګي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې ورځ شهید شوی چې تا د هغې د هغه چې کوم کردار یې هغې ته ستا فکر لاړ شي. بل په 10 تاریخ څه چل شوی حضرت امام حسین شهید شوی. نو چې دا دواړه ما ته پته یي موږ ته پته نو ګوره 2 میاشتې شو. یو اګست و په اګست کې یو پاکستان جوړ شو یو پکې جماعت قایم شو او په دغه کې په محرم کې یو طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو او بل طرف ته حضرت امام حسین شهید شو. د عمر فاروق رضی الله عنه دومره قیمتي انسانو چې کله د ایمان راوړ دی 40 نمبر دی رده په ایمان پر راوړو کې د دې نه مخکې 39 کسانو د چې ایمان راوړ نو جبرئیل راغی رسول الله ته وی بر اسمان والا ډیر خوشحاليږي د عمر په ایمان راوړو باندې. عمر فاروق رضی الله عنه بیا وسوي وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې په کومه عمر زی کنه پاغلار شیطان نزي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کو زمانه ورستو بل پیغمبر وی نو ابو عمرو دا عمر ما ته دور نه دی پیژندلې دا غیر خلکو ډیر پیژندل. نو يهوديان وی کو یو کو دا عمر لس کاله نور پس ژوندې پاتې شوی نو يهوديت به بالکل ختم شوی داغه شو. نو بل طرف ته دا یو دغه ډاکټر مایکل هارت نوم دی. هغه ډاکټر مایکل هارت وی هغه یو کتاب لیکلو دی 100 داو
چې هغه 100 کسان چې هغه په دنیا کې غټه تبدیلی راوستي ده په هغه کې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات قیمتي دی نو چا وته چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قیمتي وای او دا خو عیسائی ته نو ته عیسی علیه السلام ته ولې قیمتي نه وای هغه زه په دلایل په بنیاد باندې وامه he was completely successful both in religious field and in secular field دا واحد شخصیت ته چې د په اجره کې کامیاب او د په جماعت کې کامیاب د په مذهب کې کامیاب او د په ریواج کې کامیاب دا مایکل هارت دا خبره کړې و ناغه داغه یو بل خبره دا کړې و کو یو عمر بل میلاو شوی نو ټول دنیا کې به اسلام نو موږ ته یو چې دا راته پته چې دا میاشت دا کنه د کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شو دا څنګه چل شو دا عمر فاروق رضی الله عنه دومره غټ شخصیت و چې په د دې دغه نه محرم نه مخکې کوم یا چې د لوی اختر په اخر ورځو کې شپږشتمه باندې سار مونږ کوي امامت ته مخکې کېدو او سپونه برابر کړي او یو کس په چې خپه شو جو هغه په هغه سب کې چې کله د سپونه برابر کړه ودرېدو هغه سره خپل ستوره مور و هغه ولا په دې ځای کې ور منډله حضرت عمر فاروق ورتاو شو چارتاو شو نه بل په عبدالرحمن ابن عوف غالبا هغه د لاس نونی وته د مونځوکا او هغه زر د مونځوکو او هغه نه پس عمر فاروق رضی الله عنه کلمه خو خوښ شوی نو هغه د شخصیت ته ګوره نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته په ورته خلکو په وکه خسر جری نه چې په ورکړ نه پېته په دې زیرو وتل نو هغه طبيبان ورته چې بس جوس خو چانس نشته سره بچ کېدو نو حضرت عمر فاروق څه چل کوي په زما زوی راولای نه عبد الله ابن عمر راوستو نه خپل بچی ته وای بچیا دا حذیفه ابن یمان نه زموږ د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ دغه منافقین نمونه خولې دي د چا تعال نه وای نو چې زه مړ شم نو زما په جنازه کې دیسی کوا نو د منافقانو جنازې لنزي نو کو دې زموږ په جنازه کې وو نو زه بیا منافق نه یم اکنه په جنازه کې نو زه بیا منافق نو کو زه منافق نه وم نو بیا یې شی به تسوال وکا چې مال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ځای راکړي او بیا د الفاظ وی چې حلق عمر ان لم يغفر عمر هلاک شو کو چره دې خدای معاف نکي او بیا په اخر کې خپل بچی ته وی چې کله هغه دا خبره کول نو خلک ته پوسټ راتو دا 2-3 ورځې وسخلی یو کس ته پوسټ راغی دوه ته وکتل دا خلک چې کني د مرګ په وخت کې خکارونه کوي نه دیو ته وکتل نو هغه پیسې ښکته دا پیسې والا خبره وکړه مې مړه پیسو کې سړي هغه پیسې ښکته نو دوی وی علی بالرجل دا سړی مال واپس راولې واپس راغی هغه دوی بچیا وراره وی دا پیسې کو ته چته کې کنه نو فانه انقى لثوبك واتقى لربك یو خو بدن خدای ډیر خوشاله شي یو بل د جامې پاکي پاتې شي په دې کې دې ته اشاره ده چې دا خلق چې دی کنه د چې دنیا نظیر ځنکدن په وخت کې مسخه کار کوي دا د خو خلقو دا یو صفت ده نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې ځکه له وفات شمه نو هغه عبد الله ابن عمر چې قتل دا په یکم محرم جو وفات شو هغه په جنازه کې قتل نو حذیفه ابن یمان پکې موجود و دا هغه یقین و چې زما بلار منافق دی دومره عاجزی و ابي الله عائشه وی ته وی عائشه رضی الله تعالی عنها ته ام المؤمنین زما بلار وی چې کته خپکیږي نه امال زایره کې هغه ما خو درکړې دی دله زما ځان د پاره د ځای مقرره کړو چې عمر وجود عمر شو نو عمر رضی الله عنه د خپل بچی ته ویلو به چون کې زه بادشاہ وم ناس نه چې د بادشاہي د روب د وجه نه دی ویلي چې کله زه وفات شم نو بیا وته وایا دومره خداغه کردار نو چې زما ستا په ذهن کې دای چې د محرم میاشت نو د محرم میاشت مبارک الله تعالی په دې سورته توبه کې ویلو منها 4 حرم یو خدولس میاشت دي په دولس میاشت کې چې قیمتي میاشت کې دي سلور پاره کې یو محرم دی په محرم کې بس کې یو خدا چې په دې کې تاسو د پته چې پړومبي تاریخ باندې حضرت عمر فاروق د دنیا نه تلو چې تر حضرت فاروق هغه کردار او پیجنې په ځان کې پیدا کې او دویم دا چې حضرت دغه چې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په دواړو کې څه فرق دی په دواړو یره کدا ته دي چې ګندې ته دغه سي لږ مخ دته محکمه دا به ګرمي به کنه خپورا د قشان زو خجی نو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس حضرت امام حسین په دواړو کې څه فرق دی وی حضرت دغه چې دی حضرت عمر چې دی هغه انصاف او عدل قائم کړو او بل طرف ته دغه چې دی امام حسین چې دی هغه د ظلم خلاف جهاد کړو
ان دواړه کارونه به کول غواړي ظلم ته به ټینګېدل غواړي او د عدل براوستل غواړي دا دواړه ضروري نو په یکم تاریخ یو وشو په لسم تاریخ بل وشو مونږ د امام حسین دا خبره لګه لنډه دا لکو بیا عمر صاحب لرازو وی چې دغه چې و حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسې ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولدا شونډې خولي کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مانځه ولاړ دي امام حسین چې کله په اوګه باندې ناس نو حضرت سجده وګده کی او د منبر نه په سرا کوزیږي په غې کې اخلي خو چې کله ظلم وشو هغه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه زوی یزید چې کله خلیفہ شو هغه دا زیاته ده نو د اسلامي حکومت د پاره غبیا دومره قرباني وکړه چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ وی چې دا زه نه منم او چې نه منم دا غي د پاره جهاد وکړو نو جهاد دومره وکړو چې صرف 72 کسان وسره او هغه 72 کسان چې کوفه ته لاړل نو ټول شهیدان شو یو ماشوم په دغه کې او په هغه کې شهید شو د شهادت په وخت د مازیګر د مانځه وخت او امام حسین په هغه وخت د امامت منځو کا منځ پرې نه خو زما ستاره لپاره پکې دوه سبق دي یو دا چې د ظلم خلاف په کلک پاتې کېده غواړي که سړی وایي که نه چېرې د خلکو خپل کار دی او ته هغې ته ټینګېدی نه شي لکه څنګه چې په هغه وخت کې یزید زورور و داسې اوس نن په خانه کعبه کې څوک ظالم دی سلمان دی که نه مطلب دا چې د سعودي حکمران اوس چې کم دی هغه فلمونه او د هغه سینماګانې چې څومره ډیولپ کړي بلکې مندرونه یې هلته جوړ کړل نو لکه په ټوله سعودي کې به زما په خیال یو د امام حسین تابعدار څوک نه چې هغه راپاسي اوس په دې وخت کې دا به یاد ساتئ په موږ باندې خدای رحم صرف په دوه ځایونو کې دی چې خلک حق خبره کولی شي یو په افغانستان کې طالب حق خبره کوي او یو په فلسطین کې په بیت المقدس کې د بیت المقدس امام حق خبره کوي بل څوک غږ نشي کولی د خانه کعبه امام کو په خطبه کې لاغه خبره کوي په اساس وجني تاسو به چرته ویډیو مې ډیر شي امامان وجلل زما ستاره لپاره پکې دا سبق دی چې صرف په سړه ډوډۍ په توده ډوډۍ په سوري باندې کار نه کیږي لکه قرباني به ورکول غواړي لکه څنګه چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ قرباني وکړه ورې قرباني دومره ډېره ورکړې وه چې کله هغه شهید کو نو بیا یې سر پرې کو د رسول الله د نوسي نه یې سر پرې کو چا شمر نوم یو وی چې سر یې پرې کو نو بیا یې واغستو نو هلته کې زیاد هغه گورنر صاحب له وړېدله جیرا مې وړدله بیا په دغه کې په نیزه کې فټ کو بیا دې د جلوس په شکل کې هغه سر بیا چرته وړو بیا شام ته وړ او جلوس روانو او خلق ورته قتل د رسول الله وسه چې الته ورساو ناغه هغه ځای چې کوم بادشاه یزیدو هغه ول لخت را پرې خو د سر ته پرې کړه د هغه سر وسال ته حق ته دا د رسول الله وسه ده د خو صرف د حق د پاره نو چې هغه ول په لخت باندې اثر دي سی وخی یو صحابي الته موجود دی ویراته چې کمیشن دی وخی کنه ما رسول الله په خپل لیدل چې دا شونډي خپل کړي نور وستا خو زما ستاره لپاره پکې دا سبق دی جرأت استقامت او کلک ودرېدل د دینه بغیر نه کیږي د امام حسین ته دا سبق خي او بل چې مونږ دومره قیمتي عمل لې چې په میدان د جهاد کې هغه لک سات پس مري او د مازیګر مونږ نه قضا کړي وي په پاکستان کې سروې شوې ده صرف په سلو کې 10 کسان د تبلیغانو د دومره غشتونو او د دومره دغه باوجود په پاکستان کې تبلیغ څومره ډیر دی خو بیا هم دا سروې شوې ده چې صرف په سلو کې 10 کسان 5 وخت مونږ کوي مته چې مونږ ټول لا بیل مازه یو او هغه یو فارموله دا و چې په کوم جمعات کې د جمعې په مانځه کې څومره غنئ چې دومره غنه د سار په مانځه کې شو نو ته پوه شې چې دا اوس په هدایت دي ادا په یو جمعات کې نشته نو چې خپل کمیته ته معلومي چې ترسو پورې ګوره مونږ علاقه چې خیرات نو بیا وایي چې ما مونږ ونه کو علاقه چې میلمانه راغلي مونږ مونږ ونه کو د حج نه چې کم کسان راغلي ویل که جاجي صاحب ته ولې منزل نه راغلي یو دوه کس خیراله راغلي این په واړه واړه باندې مونږ پریدو امام حسین په میدان د جنگ کې مونږ نه پرېخه چې دا ستاره لپاره سبق دی بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله هغه خپل کار کوي نو وای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بارکه چې انګریزان په زماستانه خپويږي نو یو وای مایکل هارت خدا وي چې کو فرض کا عمر بل عمر ملاو شوی نو اسلام با ټول دنیا کې به اسلامو يهوديانو وي چې کو فرض کا دا عمر رضی الله تعالی عنہ لس کال نور ژوندې پاتې شوی نو يهوديت په ختم شوی مهاتما ګاندھی وی چې تاسو کو صحیح حکومت کول غواړئ نه د عمر په طریقې وکای نو هغه د عمر په طریقې وکای نو د سویډن حکمران چې نن سبا چې په ټوله دنیا کې کم پاک ملک دی په د کرپشن نه دا سویډن والدي نه هغه سویډن والوي وی آر فالوینګ اومیریان لاز ما ته نه خبر
په هغې کې څه خوبي وه د ټولو نه غټه خبره پکې دا وه چې هغه چې کوم کارونه کړي یو خو له خدای پاک دا صلاحیت ورکړی چې هغه به خطبه ډېره ښه ویله تقریر به یې ډېر ښه کوه بل دا چې نسبونه ورته ډېر ښه معلوم او دریم دا چې هغه به د شپې د ورځې ګرځېدو خلکو ته به یې ځان رساو نو هغه چې د هغه سړی ولیده چې دره دلته دغه راوړل غواړي دا سړي وږي دي نو بوجۍ چې راغستله نوکر ته یې زه به یې والم نو هغې به یې ولې د قیامت په ورځ ما بوج ته وړې نو په خپله یې بوجۍ راوړه هلته یې ورته وکړه وی چې دا څومره نظام چې ته وسینې دا حضرت عمر صاحب شروع کړو فوج هغه شروع کړو پولیس هغه شروع کړو جیل هغه شروع کړو او بیا د ټول نه غټه خبره دا ده چې حضرت عمر صاحب دا شوق و چې د سهار د مانځه نه دی د سهار په بانک کې چې موږ وایو الصلات خیر من النوم د دې تجویز هم هغه پیش کړو بیا د اذان چیرې موږ جمعات کې امامتي کوو نو چې په څه طریقه به خلک راجمع کول اول چې ونه اذان نو حضرت عمر صاحب خوب لیدلی یو بل صحابي لیدلی چیرې د اذان دا کلمې وي نو دا هم د هغه تجویز دا موږ چې کومې تراویح کوو که نه دا شریکې تراویح چې کوو دا هم هغه را شروع کړې وې مخکې به تراویح خلکو ځان له کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته مخکې ویلو علیکم بسنتي و سنت خلفاء الراشدین د خلفاء راشدینو سنت په تاسو ادا کوئ د دې وجې نه موږ دا تراویح یو ځای کوو او بیا د ټولو نه غټه خبره ورپسې په اخر کې دا وه چې حضرت عمر صاحب په دا جنازه موږ نه کوو په دې جنازه کې ډېر شی تکبیرونه نو مختلف تکبیرونه نو دا موږ اوس دا څلور چې کوو سړی خوشحاله شي چې خرج زموږ د علماو موږ ته دا څلور تکبیرونه دا حضرت عمر صاحب وی چېرې دا تکبیرونه به څلور پوره وي دا څنګه د دې څه وجه ده وی د دې وجه دا ده چې یو مونځ چې دی د ټولو نه میکسیمم زیات رکعتونه د مانځه چې دی څلور دي تاسو چېرته به څوک نه لیدلی چې نیت مې کړی زړه د اخلاصه اته رکعته مونځ کوم داسې څوک نه وایي خو څلور به وایي نو حضرت عمر صاحب یې چونکې د میکسیمم رکعتونه څلور دي نو میکسیمم تکبیرونه به هم څلور دا موږ چې اوس په دې جنازه کې د څلور تکبیره فرض کفایه وایو که نه دا هم حضرت عمر صاحب موږ ته چل ښولی خو د حضرت عمر صاحب بله غټه خوبي چې وه هغه دا وه چې خدای یې په شا ولاړو وی خدای ولا الهامي طبیعت ورکړو خو چې پړه کې به خبر رااله جو قرآن آیات په دغه په حق کې نازلې دو حضرت عمر صاحب ډېر میړه کې تاسو کوم کسان چې حج لتلی هغې ولیدلي چې څوک نه تلي الله دې وکړي چې ټول لاړ شي نو هلته مقام ابراهیم دی نو 2 رکعته نفل سړی کوي نو حضرت عمر صاحب وی زما اړه کېده چې د مقام ابراهیم په خوا کې یو 2 رکعته نفل سړی کولی بیا آیاتونه رالل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی پورا ارمانی پوره شو که نه خو بیا دا چې پرده یې ډېره خوښه وه په ورځ کې خو پرده نه وه رسول الله صلی الله نسبتا زیات نرم خویو د حضرت عمر صاحب لږ سخت خویو د خویونو دا فرق ښي که نه نو لکه حضرت عمر صاحب باندې به دا نه لګېده چې ښځې د جومات ته راشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې اوس خدای ورته څه نه ته په ستا پکې څه کار دی نو هغه خوی یې که نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ټبر و د هغې نه سودا نوم دا د شیخ صاحب نه ما اورېدلي د الفاظ ډېر خواږه و نو هغه چې ده لیدلي ده نو دی د شپې دا زورور سړی خو داسې دی ورته د شپې په تیاره کې وایي عربتو کې یا سودا سودا ما وپېژندې هغه راغله رسول الله ته شکایت وکړي د عمر خو موږ ډېر تنګ کړي یو په کوڅو کې راپسې چغې وایي د دوی په موږ کې څه کار دی ته راته څه نه وایه حضرت عمر صاحب وایي بې ما وی چې یاره داسې آیات راغی او چې ډز شو جو آیات راغی چې د خپلو زنانو ته یدنینا علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین دې زنانو ته ووایه چې پرده کوي او که چېرې دوی پرده کوي نو بیا به دې وپېژندې شي چې دا د عزتمن کور زنانه دي نو بیا به پسې څوک لاس نه ټپوي ته ګوره که نه چې کمې زنانه بې پردې ګرځي ادي چې وایي که نه خدای پاک دې جرګې له دې خدای توفیق ورکړي وایي تاسو زنانه چې ځي دي دوکانونو ته پکار ده چې شټل کاک بولقه اچولي ودې کې ځان له سودا خو پکار ده چې شټل کاک بوقی چې کله بولقه کې زنانه لاړه شي نو هېڅوک ورته به بره نه ګوري او چې کله زنانه بند ټن کر راوځي جو هر څوک وي هغه د لاړه بلوي نو قرآن ورته دا مخکې ویل دا د حضرت عمر صاحب برکت و او یې ماده وویې بیا داسې ویلو چې منافقان یې ډېر بدي شو خو زورور و چې منافقان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالله ابن ابی جنازه کوي نو حضرت عمر صاحب ورته وایي دا به نه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما ته خدای پاک ویلي دي چې که ته ورته معافي ودي له غواړې که نه غواړې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة که ته معافي غواړې که نه غواړې جو زه غواړم اوس د حضرت خپل خوی دی نو وایي ما ته خدای پاک ویلي دي چې که ته دي له 80 پیرې وغواړې جو زه به وله 80 پیرې وغواړم نو زه زما عبدالله ابن ابی له جنازه کوم او حضرت عمر صاحب وینا نو قرآن آیاتونه د عمر صاحب په حق کې راله لا تصلي علی احد منهم احدا په یو کس باندې چرته بیا مونځ ونه کې ولا تصلي علی احد منهم ابدا ولا تقم علی قبره چرته ردی په قبر ونه درېږي نو ګوره بیا د حضرت عمر صاحب په حق کې آیاتونه رالل
حضرت عمر صاحب کې غټه خوبي دا وه چې خبره به یې کوله نو خدای پاک به یې سپورټ کوه. بیا چلو شو د جنګ بدر غزا چې وشوه نو قیدیان میلاو شو. دې کې ما ستا لپاره ډېر سبق دی. نو قیدیان چې میلاو شو په سره څه کوو؟ ګوره وایي چې تاسو شهادت نه دی دا شرم نه دی دا د خفګان خبره نه ده د خوشحالۍ خبره ده. کم خلق چې شهادت باندې خوشحاله وي هغې یو طالب وی که نه اوس یو تقریر کوه نو هغه وی د ترکو د صدر وی مونږ به د ایرپورټ مونږ سنبالو نو اوله جواب ورکوه ورته وی د ترکو صدره ته خپل فوجونه داسې وباسه لکه څنګه چې امریکې ویستل وی دا مرګ نه دی دا مونږ ته داسې اسان کار ښکاري لکه د ټوخي شربت چې خلقو ته اساني خو خبره ټوخی شربت لږ تریخ خو که نه هغه ویل ټوخي دا شربت څکل به لږ ګراني خو مرګ موږ ته ډېر اسان کاری چې موږ مړه شو. کم خلق چې د مرګ نه نه یېرېږي دی شهادت ته تیاري چې کم خلق شهادت ته تیاري هغې ته څوک نشي کولی. د دې وجې نه شهادت چې وشي وایي موږ په دغه کې په بدر کې زموږ 12 شهیدانو په دغه کې په احد کې 80 شهیدانو نو په شهادت موږ غم نه کوو نو موږ ځکه شیعګانو ته وایو چې کو امام حسین شهید شوی دی نو په دې به غم نه کې. ولې به پې غم نه کې؟ یو خو په شریعت کې د 3 ورځو نه خو غم نشته. 3 ورځې غم صرف یو زنانه ده چې هغه به 4 میاشتې 10 ورځې غم کوي. یا څوک ده؟ خاوند که نه صرف هغه به کوي باقي د 3 ورځو نه خو غم نشته. نو چې غم نشته نو ته به هم غم نه کې. نو د شیعګانو جلوسو یا په هغې ځان وخلو یا هغه دا ګناه دی. نو دې لپاره یو بل روایت دی هغه دا دی من کسرا سواد قوم چا چې د یو قوم جلوس او جلسه غټ کړو فهو منهم دی به د هغو نه. نو چې څوک د دې جلسې جلوس له او څوک د شیعګانو علاوه پکې ټول رالل څوک د دې دغې مجلس له ځي او هغه ګڼئ نو د خدای وایي چې تاسو هم د هغې نه یعنې دا ګناه دی. بیا دې له به نه ځي. دې وجې نه چې کوم خلق د هندوانو دا دیوالي نه ده وایي دا مذهب څه ورته وایي بین المذهبي بین المذاهب هماهنګي. نو دا بیا ده چې ته ځې هغې له نو زموږ د مخکنی د نواز شریف حکومت چې د هغې یو کمزوري دا وه چې د هغې د وزیران نه دي دا به اکثر د هندوانو پروګرامونو له تلل بلکې هغه دې ته تلک وایي که څه په دې چې هغه دغه نه نو هغه به هم د وزیرانو په دې خپل مخونو باندې لګول. نو دا مخ دا خبر راله چې من چې چا کسرا سوا د قوم د هر قوم ګڼه چې په تا زیاته شوه نو ته به د هغې نه نو دې رتلل ګناه دي. نو دې وجې نه چې کله شهادت راشي نو شهادت دغه نه دی. نو شهادت چې کله د بدر غزا وشوه نو په دې کې کسان دي نو 70 کسان گرفتار دي دې سره چلو کو اوس رایې راځي که نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو رایې راکئ نو څوک وایي چې پیسې به ترې والو او یو رایې پکې دا راله چې کم کسان دلته یي هغوی سره پیسې نه نو هغه به زمونږ بچو ته سبق وښیي. ہمارے بچوں کو پڑھنا سوے لکھنا پڑھنا سکھا دے. وسه څه خیال دی چې هغې به قرآن حدیث ورته ښول. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی هغه وایي چې د مکې کافر چې مونږ قید کړي دي زمونږ د مدینې مسلمانانو ته به پڑھنا لیکنا پڑھنا سکھا دے. په دې کې پته چې ساینس او ټیکنالوژي به ورته ښووه که نه د هغې وخت به څه میتس و څه انګلیش به و څه ټینسونه به و که نه څه منطق به و لکه قرآن او حدیث خو نه و که نه قرآن او حدیث خو رسول الله او د هغه صحابه وله ورتلل. نو چې ته د هغو نه لیکنا پړنا زده کې د دې نه پته لګي چې تعلیم دومره ضروري دی چې ته به بیا په هر فیلډ کې ایکسلنټ ځان مخکې کې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې دا شرط یې ښیو چې کم کسانو سره پیسې نه ابل حضرت عمر صاحب څه وی په یو هغه وی هر سړی به خپل رشته دار په خپله ووژني. دې ته څوک ټینګو وی زما ماما دی ما ته مخامخ کې ماما یې پکې راغلی او د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی عباس. نو فیصله په څه وشوه؟ فیصله په دې وشوه چې د عمر خبره نه منو. نو قرآن بیا د عمر په حق کې راغی نو وایي چې ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. نبی له نه دي پکار چې ځان لا قیدیان ونیسي تر څو پورې چې وینه نه ده توی شوې. تاسو پیسې واخیستې اردیتم بالحیات الدنیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق په جړا شو عمر صاحب راغی ورته ویلې عمره دې ځای پورې عذاب راغلی خو خدای خیر کو مسجد نبوي اخیستنې ته اشاره کړه. نو بیا د عمر صاحب بیا وګټله که نه نو چې کله په دغه ځای کې بیا وګټله بیا وایي داسې چلو شو چې عمر صاحب غرمه چېرته آرام کو. دا ډېره خوږه خبره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وړوکی ولېږو څه سوال ځواب یې وکول
د غرمې خوب د غرمې دا خوب نه دی، دا ډېر نیچرل هم دی. شریعت اکثر د نیچرل څیزونو ډېر سپورټ کړی. لکه غرمې د خوب نه د روټۍ نه پس لږ غونتې یو 10 منټه وده کېدل ډېر ضروري دي. دې ته قیلوله وایي. او که تاسو قیلوله کوئ نو تهجد به ښه کولی شئ. که تاسو پیشمنۍ کوئ نو روژه به نښئ. دا د حدیث مفهوم دی. تاسو چې پیشمنۍ کوئ نو روژه به خاصان نیوی شئ. تاسو چې قیلوله کوئ د شپې بیا تهجد لخوا پاڅېدی شئ. نو موږ وایو که نه وایي زه د ورځې بالکل نه وده کېږم. دا د دې سره سبی نه خوري چې کم خلک لږ یا ډېر وده کېدل دی نه خو آرام دي. نو حضرت عمر صاحب قیلوله کوي نو ماشوم پسې ننوتی دی. نو حضرت عمر صاحب صادر مادر چې په ځان اچولی و نو هغه مناسب نه و. حضرت عمر صاحب پړه کې راله چې رسه آیات رالی چې دا ماشومان هم په یو خاص وخت کې منې. نو ګوره الله تعالی بیا ورته څه وایي؟ وایي لیستأذن منکم، ستاسو نه به اجازت اغلي هغه کسان چې هغوی ستاسو مریان دي. او ورپسې څه وایي؟ والذین لم یبلغوا الحلم، او کم کسان چې لا ځوانان شوي نه دي، ماشومان دي. نو 3 مرات درې وخته سبقلی من قبل صلاة الفجر چې د سار بانګلانی ویلې وحینا تزعون ثيابکم من الظهیرة او غرمه چې کله تاسو د کېږئ. ورپسې سوی وحینا تزعون ثيابکم ومن بعد صلاة العشاء. اینې ګوره چې خدای په عمر سوره مین دی چې لکه څنګه د پړه کې رالل داسې د آیاتونه رالل. بیا وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم آینده آیاتونه نازل شو د سورت مؤمنون ده نو هغه څه وایي؟ دا ډېر خواږه آیاتونه چې څوک پوهېږي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. دا ډېر ښه ډاکټران چې دي که نه انګریز ډاکټران پای کې ډاکټر مایکل هارټ او دا مورس بوکای دا قسم له ډاکټران چې دا آیاتونه وکتل نو هغه حیران شو. وایي چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا رضا نه دي جوړ کړي. نو چې رضا نه وي څنګه رضا نه جوړ کړي؟ وایي دا خو د انګریزۍ دا خو د ډایسیکشن یا دا خو د پوسټمارټم نه پس به ته لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خدا شی نه. نو ګوره د سټیجز ته ګورئ قرآن دي دا سورت مؤمنون دی. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، انسان ما د خټې نه پیدا کو. نو ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، نو بیا ما دا انسان د یو ساس کې په صورت کې یوټرس وتوي بچدانی هغه ته مضبوط ځای ویلی قرآن په دې کې بیا ځای کو. نو ثم خلقنا النطفه علقه، نو خلقنا العلقه مضغه، نو بیا موږ د دې نه ټوکړه جوړه کړه، د ټوکړې نه بیا موږ کرچې جوړ کو. نو د کرچې نه پس بیا موږ دې ته غوښه واچوله. کنه سو فکسون العظام لحما، دا خو ټول هغه بیالوجي ده یا هغه زوالوجي ده یا ابسي کوم چې اوس نن سبا دي. نو په هغه وخت کې خو دا نه و. هغه ډاکټر صاحب ته وایي شاه فیصل علاج له د فرانس نه دا هغه معالج و. نو هغه چې دا وکتل نو هغه حیران شو چېرې دا خو پیغمبر خو په ورځ کې مایکروسکوپ نو عکس دغه نو چې دا آیاتونه نازل شو که نه نو په دا حضرت عمر صاحب ته اوس غوږ ایښی نو نوي نازل شو. حضرت عمر صاحب بې اختیاره وایي فسبحانه څنګه فتبارک الله احسن الخالقین. نو دا حضرت عمر صاحب د خولې نه دا ټکی وختو جو دغه د آیات سم وه فتبارک الله احسن الخالقین. نو چې ستا د خولې نه مخکې وخیږي د خدای د جبریل د خولې نه وروسته وخیږي د دې نه د حضرت عمر صاحب د قیمت اندازه لګي. نو زما ستا دپاره د محرم په میاشت کې نمبر 1 د عمر صاحب، نمبر 2 د امام حسین. عمر صاحب عدل کاو د خدای ډیر خوښو. امام حسین د شده د ظلم خلاف جهاد کاو، استقامت کاو د خدای ډیر خوښو. زما ستاره لپاره دواړه دي. او بیا ورپسې دا دي چې لسم تاریخ چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چا تپوس وکړو چې کومه روژه غوره ده. نو حضرت ورته وی چې د افضل الصیام بعد الرمضان صیام شهر الله المحرم، د رمضان نه پس قیمتي روژه چې ده دا د محرم روژه ده. نو دا د آسان چې دی که نه په دې کې په لسم تاریخ تاسو په لسم کله دی ما دله معلوم کړی د زیارت په ورځ باندې به لسمي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي افضل الصلات من بعد الفریضه، د فرض مونځ نه پس قیمتي مونځ څه دی؟ تاسو په ذهن کې به څه تهجد دي، صلات اللیل د شپې مونځ دی، او د فرض باندې د فرض روزې نه پس قیمتي روزه چې دا غسه ده هغه د آسان روزه ده. نو ان شاء الله د محرم روزه بنیول غواړي. نو بیا چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بله یو خبره کړې وه صوموا التاسعه والعاشره، تاسو په 9 باندې هم روزه ونیسئ، په 10 ونیسئ، ځکه خالف اليهوده د یهودو مخالفت وکړئ. د یهودو د مخالفت نه دا ډېر ضروري دی. یو حدیث دی تاسو واما جنګ ته مه جوړوئ. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوا فی نعالکم،
تاسو په سپلو کې په سپلو کې مونځ کوئ وخالف اليهودا د یهودو مخالفت وکړئ. موږ اکثر وایو کنه چې په سپلو کې مونځ نه کیږي، په پردو سپلو کې مونځ نه کیږي، په ښه سپلو کې مونځ نه کیږي، په پاک پایزار کې مونځ هم کیږي. زموږ ټولې سپلې چې پردې دي ځکه چې څوک خور لور له برخه ورنه کي هغه د هغې سپلې وي. نو دې ته وایي نو رسول الله سلام په دې به ډېر مینو چې د یهودیانو مخالفت پکوي. نو یهودیانو چونکې د هغې وخت نه دا کړو چې کله موسی علیه السلام ته فخلعن علیک ته خپلې سپلې وباسه، نو هغې دغه یو ټکی زده کړی و، نو هغې بهر ځای سپلې ایستې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویې صلو فی نعالکم، په سپلو کې مونځ وکئ وخالف اليهوده، د یهودیانو مخالفت وکئ. نو دلته مو د یهودیانو مخالفت وکئ ځکه یهودیان صرف په 10 تاریخ روژه نیسي. نو تاسو د هغو د مخالفت دپاره په 9 ورسره ملګري کوئ یا ورسره په 11 ملګري کوئ. نو موږ به انشاءالله د بودا او د جمعرات په ورځ روژه نیسو یا به د جمعرات او د جمعې په ورځ روژه نیسو. خو چونکې تاسې اټکه شته په حدیث کې، نو که په 9 تاریخ باندې بیا یې څه ویلي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوره خیال ساتو چې به په دې کلو کې وینا وکړي چې چا روژه کړې هغه خو روژه کړې، چې چا نه روژه کړې چې هغې هم روژه کوي، یعنې خوراک یې کړی هم خیر دی، خو مشابهت یې د روژې زموږ سره وکړي. بیا تر دې پورې وایي چې که فرض روژه ستا نه پاتې شي نو په قرآن کې دي چې تاسو د هغې نه په هغه بیا په نورو ورځو کې پوره کوئ. خو دا واحده روژه ان کنتم علی سفرین فعدة من ایام اخر، دا خو قرآن کې شته که نه چې تاسو په سفر یې جو په یبم روژه منیسئ، دا فرض روژه بیا به یې ونیسئ. خو د محرم نشته دا خبره، نو د محرم که په سفر کې نوم به یې نیسئ. وی په کلو کې به رسول الله سلام سړی ولېږو چې وینا وکړي چې کو چا روژه نه کړي نوم د روژې و هغه وایي موږ به وړول او دغه ورکول ماشومانو له، موږ به ولې څه مالوچ ورکول او غولول بن چې تر ماښامه پورې دي د روژې په حالت کې پاتې شي. نو دا د محرم میاشت ماته ته 4 خبرې ښیي. نمبر 1 موږ ته دا ښیي چې حضرت عمر فاروق چې کوم خویونه اپناو کړي په ځان کې هغه پیدا کا. نمبر 2 موږ ته دا ښیي چې حضرت امام حسین چې کوم ریزسټنس او جرأت مظاهره کړې وه، نو زه ډېر خفه کېږم د حرم په دې عالمانو باندې، ځکه ډېر ښکلی خلق و، خو لکه دغه جنګ خو هغه نشي کولی، پکار ده چې وکړي. ځکه امام احمد بن حنبل چې وکنه نه یې ایثار کو دا بادشاهان ګور چې بادشاهان ته څوک نږدې کېږي ښه خلق نه، اکثر به د بادشاه سره خلاف راځي. نو احمد بن حنبل ته بادشاه څه وی وایي چې قرآن مخلوق ته هغه نه دی، هغه ورته وی چې نه وایي چې موږ به دې وخو. نو چې جیل ته یې بوت اوس په کوړو به یې وخي او خلق یې والله جمع کړی. امام احمد بن حنبل ته وایي په دې اړه کې چې زه خو کمزوری یم، اکو زه ووایم چې زه به قرآن مخلوق دی بیا به وروستو توبه وباسم. وی عالمان چې یو که نه د اردو هغه ټکی یو تبلیغي وي نو ډېر خوږ وي کسی نے شریعت چھوڑ دیا اور کسی نے ملک چھوڑ دیا. یا خو به شریعت پرېږدی وایي به چې بادشاه چې ته پسې خوشحاله هغه به کوم، یا به تخت پرېږدی ملک نه ځکه پرېږدي خو دې نه. نو چې کله امام احمد بن حنبل راویستو نو ټول خلق یې راجمع کو، اوس به یې په کوړې وخي، نو کمیس یې تیستلی دی، نو هغه یو کس را منډې کړې او دا ټول خلق یې داسې کړل. اما خلک ابو هیثم نوم کو څه نوم هغه امام احمد بن حنبل ته په غوږ کې څه خبره وکړه. جو امام احمد بن حنبل تازه شو، چې بیا احمد بن حنبل په کوړو وخل شي شړق ته وباسي او خلق ورته ګوري. نو چې بیا وروسته تهجد لپاسې ځان له دعا کوله خدای په ابوالهیثم رحم وکړي. نو بچي ورته دا څوک وی جي دا د بغداد ډاکو وی دی په ما پسې راغی چې د دې بادشاه د لاسه ما د ډاکو د وجې نه ډېر شی کوړې خوړلي دي او بس کړي مې نه دي، نو چې زه ډاکې ته ټینګ شوم نو ته خو شریعت ته ټینګ شه. وی ما له حوصله بړاو، موږ ته پوخا یو کس وی کنه چې اترال ته بدله بدلی کوم. نو په هغه ورځو کې زموږ د شمس بنيري په جیل کې و، پوخانه خبره ده خدای دې ښه ساتي، ضیاء الله کړو. نو ما ته مې شمس ته نیشنلزم دپاره جیل ته ځي، نو زه به د اسلام دپاره چترال کې افسري نشم کولی، موږ ور افسرۍ ته هم تیار نه یو بل ملک. نو هغه ابوالهیثم هغه ته هغه ډاکو وله هغه به هغه ته بیا دعا کوله، به ما له حوصله راکړې وه. سړی پانسي کړی نو بزرګ پې ورغی، وی دی ولې پانسي کړی؟ وی دی یو پې اغلا وکړه نو یو لاس یې ترې پرې کړو، نو بل اغلا وکړه نو بل یې ترې پرې کړو، نو چې بل اغلا وکړه بیا یې خپې پرې کړو نو دی نه قلارېدو. نو بیا قاضي حکم وکړو چې پانسي کوي دا ځوړند دی. نو دا بزرګ ورغی نو خپل یې کو. نو چا ورته وی دا دې ولې خپل کو؟ وی د استقامت تیاریان شو چې په بېدینۍ دی دومره مستقیمونه وزیرېدم ورته چې لکه ما له خدای توفیق راکړي چې زه په دین دومره استقامت وکړم. وی استقامت چل مې ته زده کو. نو په کار ده چې لکه هغې نه د استقامت چل ته ځکه بعضې کسان نه راني برسه د صحافیان وغیره داسې خبرې کوي سړی اریان شي. موږ وایي چې موږ خو دوره هېرېږو په منبر هم خبرې نه شو کولی چې خلق باندې امامتۍ نه وباسي، او تاسو خو داسې خبرې کوئ سړی و چې پته نه چې کله به یې وجني.
نو د نرتوب دا دغه اغستل نو حضرت عمر صاحب هغه د امام دغه چې کوم ما تاسو ته وویل چې موږ د پاره دغه 2 کسو په محرم کې او بل په محرم کې زموږ د کولو کار دا دی چې روژه به نیسو او بل د کولو کار دا دی دا حدیث دی او دا به لګیا ساتو چې چا چې من وسع علی عیاله په لسم تاریخ چې چا خپلو بچو ته ښه خوراکونه ورکړل دا اوس کې مسکې راوړي که نه خلک دا واړه خوشحالۍ دا حدیث دی نو خدای پاک په ده باندې ټول کال فراخي راولي چې د دې عقیدې سره موږ دا کوم چې زیارت ورځ را روانه ده دا منو کوو. بله یو خبره چې وایي چې په دې کې پاکستان دومره قیمتي دی او د دې سره موږ ډېر زیاتې کوو. او یو خبره تاسو کومه تاسو په ذهن والي موږ په دې خپلو موټرو باندې جنډې لګولي کومې جنډې دي پې دا اوس دغه چې کوو دا پاکستان جانا ہے نا ادن نبی کے کیسٹ کم یہ ہے انڈیا تو سارے گاڑیوں کے اوپر پاکستان کے جھنڈے ہیں اور اندر اس کے انڈیا کا کیسٹ چل رہا ہے نو هغه دا چلو نو هغه بوډۍ وه لاهور کې واده مشره ښځه وه ډېره ښکلې نو انا صاحب په ژړا شو په ډرک نو چا ورته وی چې بڑی خوشی کی موقع ہے آپ کیوں رو رہی ہے نو هغې ورته وی زمونږ په بمبئی کې ډېره ښکلې حویلی وه او زمونږ ډېر ښه کاروبار و خی دا زمونږ ته وی چې پاکستان جوړومه نو زما 3 زامونه او 4 لوڼه وې چې په لارې را روان شو نو هغه 3 زامنه 4 لوڼه راله سیکانو هندوانو ووژلل صرف زه خاوند مې دلته رالو او اوس چې دې حالت ته ګورم د دې ښځو د ډرس ته ګورم د دې د لباس ته ګورم او ستاسو د میوزیک ته ګورم نو زه وایم چې دا پاکستان موږ دې له جوړ کړی و هغه پاکستان نو چې په دې جاړه چې موږ خپل ملک هم پرېښودو او خپل بچی مې قربان کړه او په دې پاکستان کې هر څه شته خو اسلام پکې نشته او دا خبره چې کله د پاکستان ته جوړېدو نه مخکې مولانا مودودي جمعه اسلامي جوړاو که نه ویره دې نه به الیکشن نه جوړوئ ځکه چې په الیکشن کې هر شي وعده خلق کوي خو د امانت او د دیانت نه کوي د امانت او د دیانت خبره سوال نه پیږي ته ووایې چې زه به میرټ کوم یا به زه امانت کوم ځکه بیا خو دله څوک ووټ نه درکوي نو چې ته د پاکستان حالت خو دا دی نو بیا ستا جماعت پې چې دا په د جوړ شوی وی چې جماعت له اول جوړېدو نو تاسو ته دا یو خبره کو بیا خبره خلاصو وی چې 75 کسانو دې چې دا جوړه ګوره دین به څنګه راځي یو رایه دا ده چې خلقو ته تبلیغ کوه ټول خلق به سم شي دویمه رایه دا ده چې دارالعلومونه جوړ کا خلقو د مدرسې سبقونه به وي نو چې ډېر شی مولیان شو دا به سم شي بله رایه دا ده چې نه خلق مریدان کا پیران مریدان چې ډېر شو دین به سم شي بل رائے دا چې نه دین الاسلام یعلو ولا یعلى علیه اسلام د پاسې د چرته د لاندې نه نو اسلام حکومت پر راولې الو به دا غالب کیږي او د حکومت لپاره به کوشش کوي لکه څنګه چې امام حسین کا کوشش وکړي کته کوشش نه کوي دا په دې نه کې دی نو بدر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم غزا کوله خو چې خلکو ته به ویناګانې کولې که نه په احد کې به 70 شهدا ولیو دې نه بغیر نه کېږي هغه 70 نو کسان څو راغلي 75 کسان نو 75 کسان وی دین به په دنیا غالب کو د هغې لپاره یو تنظیم جوړو د هغې نوم دی جمعه اسلامي نو چنده یې کول تاسو ته پته ده چنده څومره وه 74 روپۍ 14 آنې په ورځو کې 14 آنې به روپۍ وه او د هغې نه هغه شی شروع کړو نو لومبۍ خبره یې دا کړې وه هغه چې کومه خبره کړو دا په ذهن کې میری دفاع نہ کیجیے اور کسی کے ساتھ یہ تو مناظرہ ہوئی کہ نا مناظرے میں وقت ضائع نہ کیجیے چرت زما دفاع مہ کوئ او مناظرې د خلقو سره مه کوئ خلقو ته د خیر خبره رسوئ یوه دویمه خبره ورته دا کړې وه چې آپ بیا هغه خبرې راشئ آپ فرض عبادت کے علاوہ نفلی عبادت بھی کیجیے اور نفلی روزے نفلی صدقات اور نفلی نمازیں دا هغې وینا ہوتا نفلی نمازیں اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی قربت ملتی ہے اور اسے جتنا ممکن ہو خفیہ کیجیے تاکہ اس میں ریاکاری نہ آ جائے نو ګوره هغې وخت کې مې ویلو چې نفلي روژې به نیسئ نفلي منځونه به کوې هغه نه څوم امنور والا زمونږ تبلیغي چې دی خوږ نوار حاجي صاحب خوږه خبره کوله چې سړی نیت تړي جو په سب کې هېڅوک نه وي چې سلام وکړي جو ډېر شي چې دوا کوي جو بیا نه یو ریشه داسې که نه ځکه دی خو نه نفل مخکې کوي نه وروستو کوي نو هغه امامتۍ کې 2 کسه یې څوکي نه چې سلام وکړي ډېر شي خلق خو چې بیا ګورم بیا نه وي نو هغې وخت کې به ویلو چې نفلي روژې به نیسئ نفلي منځونه به کوې نو هغه صحابه کرام چې د نبي
دا ولې د نوافل اهتمام نه کوي. او بل خبره دا کړې وه چې قرآن سیرت رسول اور سیرت صحابہ کا مطالعہ کیجیے. قرآن ہوا ہے د پیغمبر سیرت ہوا ہے سیرت پیغمبر کارونه څنګه کړیو او د صحابه سیرت ہوا ہے څنګه عمر سے دا سیرت منگوئی ہے اور یہ صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کیجیے. نو دا زما ستا ذمہواری ده قرآن ته غوږ کېښودل د صحابه سیرت ویل او د پیغمبر سیرت ویل او بیا په دې لسو ورځو کې دا چونکې محترمه میاشت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته شهر الله المحرم ویلی په دې کې به انشاءالله د بدو او د جمعرات په ورځ روژه نیسو او کوشش وکړو چې قرآن به وایو ورسره به سیرت وایو او ورسره به د صحابو سیرت وایو یو بل ته به یې ښیو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین. دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة. یا الله چا چې دې لپاره محنت کړی هغې له اجر ورکړي. یا الله چا چې دلته راغلي دي اورېدلي دي چا ویلي ټولو د عمل توفیق ورکړي. یا الله د دې د برکته زمونږ د کورونا د وبا نه خلاص کړي. یا الله ملیشا کې زمونږ کوم وروڼه چې ډېر په مصیبت دي او د دې قرآن او د دې درس قرآن په برکت د هغې دا مصیبت ختم کړي. یا الله خپلو کورونو زیارت ورته سره ته ډکو جیبونو د حلال مال سره نصیب کړي. زما الله مونږ د حرم نه محروم یو او زمونږ حرم بند دی او د هغې نه غیر چاپېره داسې میوزیک شروع دی چې غم دی را سره چې هسې نه چې په حرم کې چېرته میوزیکل شو شروع کړي. یا الله حرم مونږ ته بیا واپس کړي. یا الله مونږ د حرم قدر نه کړی مونږ په دې پوهېږو. یا الله مونږ معافي غواړو او مونږ ته حرم واپس کړي. یا الله زمونږ چې کوم وروڼه بار دی او که دننه دي د الله د دین دپاره کوشش کوي که په افغانستان کې دي که هغه په کشمیر کې دي او که هغه په فلسطین کې دي هغې له فتح ورکړي. یا الله کوم وروڼه چې زمونږ د خپل وروڼو خلاف دي او هغه ګډې وډې وایي یا الله هغې ته هدایت نصیب کړي. ته به ترې ډېر زیات مرور شي ځکه چې هغه د پښتنو ملګري دي خو د مسلمانانو ملګري نه دي حالانکه مسلمانان هم دي او پښتانه هم دي چې په افغانستان کې لګیا دي. یا الله ته وله فتح ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته.